دا دی چې دلته دا درېیم انعام ذکر کېږي دویم ربط دا دی اول یې وفرمایل چې ای بني اسرائیلو موږ تاسو ته فضیلت ورکړی دی هغه زماني مخلوق باندې دویم دا چې موسی تاسو د فرعون د غلامۍ نه خلاص کړئ او درېیم نعمت دا دی چې الله پاک دا فرعونیان هلاک کړل تباه کړل او تاسو الله پاک د هغوی د تخت او تاج مالکان کړئ نو کله چې موږ جدا که په تاسو باندې کولاو کو په تاسو باندې دریاب یعنی ستاسو د وجې نه الله پاک دریاب کولاو کو دا کوم دریاب دا بحر قلزم دی دریای قلزم قلزم دی یو ښار نوم دی په هغې باندې دا ختمیږي د دې وجې نه ورته قلزم وایي او دا د غټ سمندر یو شاخ دی د حبشو او د نور عرب ملکونو په منځ کې پیروزي هغه دغه ته وځي قلزم باندې په دې طرفونو بحر احمر ورته هم وایي بحر احمر نو دې طول چې دی اوږدوالی دا تقریبا 460 فرسخ دی جنوبا او شمالا او عرض چې دی نو دا صرف 60 فرسخ دی او د مصر نه د 3 ورځو فاصله باندې واقع دی یو دریای نیل دی هغه د مصر په مغربي جانب کې دی نو کومه خبره چې مشهوره ده چې فرعون په دریای نیل کې غرق شوی نو دا خطا ده دا بحر قلزم کې او بحر قلزم او بحر نیل دا جدا جدا دي اوس مخکې دا واقعه بیان شو د موسی علیه السلام د پیدایش او د نبوت کله اوس دا واقعه به بیانېږي چې کله موسی علیه السلام د مدین نه واپس تشریف راوړ نو په لاره کې ورته پیغمبري میلاو شوه رسالت ورته میلاو شو نو 40 کاله هغه دې قوم ته دعوت ورکړو د فرعونیانو مقابله وکړه هغه غټې غټې معجزې هغه ورته وښودلې لیکن هغه ایمان را نه وړ نو کله چې هغه مایوسه شو نو د الله په دربار کې سوال وکړو چې خدای پاک په څه طریقه باندې دا بني اسرائیل د دې قبطیانو د ظلم نه خلاص کړي نو الله د طرف نه حکم دا راغی چې دا بني اسرائیل جمع کړه او د شپې وباسه او سفر وکړئ وځئ د دې ځای او که فرعون درپسې درځي نو الله پاک د طرف ته حکم دا راغی چې موږ به دې هلاکو نو موسی علیه السلام ورګې د پټ په پټه دا بني اسرائیل دا خبر کړه او راجمع کړه فرعون څه شکي غونتی شو چې دا خلق ولې جمع شوی دی او اسرائیلیان ورته وویل چې زمونږ د عاشوري ورځ هغه نږدې ده د محرم لسمه او په دغه ورځ باندې آدم علیه السلام پیدا شوی او دا زموږ د اختر ورځ ده نو موږ دا غواړو چې موږ د ښار نه بهر یو جشن معنا وکړو او خپل عبادت وکړو نو فرعون په دې باندې خاموشه شو او عام بني اسرائیل چې وو هغو د قبطیانو نه قیمتي زیورات او قیمتي کپړې دا عاریتن وغوښتې او د دغه جشن په بهانه باندې د اختر په بهانه باندې د ښار نه بهر ووتله نو دا د محرم نهمه وه یعنی د محرم د لسمې شپه وه او د موسی علیه السلام په هغه وخت کې عمر چې و هغه 80 کاله و 80 کاله او د هارون علیه السلام عمر هغه 83 کاله و نو دوی روان شو هارون علیه السلام چې کوم دی هغه د لښکر نه مخکې روان شو موسی علیه السلام شاته پاتې شو وروستو امیر چې دی دا به شاته ځي نو اسرائیلیان چې وو دا تقریبا 6,80,000 کسان وو نو دوی روان شو خو لار ترې خطا شوه ورکه شوه نو موسی علیه السلام د دې بوډاګانو نه تپوس وکړو چې موږ خو فلسطین ته روان یو شام ته ځو او لارې خو تاسو ته معلومې نه نو دا ولې ستاسو نه خطا کېږي نو یو کس پکې ووي دې بوډاګانو کې یوسف علیه السلام موږ ته وصیت کړی و چې کله تاسو د مصر نه وځئ نو زما تابوت به د قبر نه راوباسئ ما به ځان سره وړئ
نو ما به هلته دفن کوي کوم ځای کې چې زما مشرانو، نو هغه وصیت باندې موږ عمل نه دی کړی، نو موږ نه ځکه لار خطا شوې ده. دا حدیث په مسند د ابو یعلا کې شته. نو موسی علیه السلام تاسو کو چې د قبر کوم ځای کې دی، نو کسانو چې موږ ته پته نشته، نو اعلان یې وکړو په دې لښکر کې یوسف علیه السلام قبر شاته معلوم نه، هغه موږ ته ووایي. نو یوه ښځه او بوډۍ هغې وایي چې ماته معلوم دی، ما سره لوز وکړه، که هغه لوز باندې پابندي کوي او وعده ما سره کوي چې زه به درته هغه ځای وښیم. موسی علیه السلام لږ سوچ وکړو، د الله طرف ته وحی راغله چې سوچ مه کوه، ووایه ورته وعده ورسره وکړه. موسی علیه السلام ورته وویل ټیک ده، ته چې څه وایې هغه ماته قبول دي. نو هغه ښځې ورته ووایي، هغه بوډۍ ښځې چې د یوسف علیه السلام قبر چې دی هغه د دریای نیل کې اوبو کې لاندې شوی دی، او که دغه فلانې ځای د هغې نه اوبه لرې کړی شي، دا ځمکه وکنستی شي، نو په هغې کې صندوق پروت دی. نو هغه ترې راوباسئ. نو موسی علیه السلام حکم وکړو بني اسرائیلو ته. نو د هغه ځای نه هغه تابوت راوویسته. هغه تابوت چې و هغه د سنگ مرمر صندوق و، په هغې کې د یوسف علیه السلام لاش مبارک و. نو تابوت یې مخکې کېښوده، بیا جو مخکې دو ته لار ښکاره شوه، روان شو. نو که دو چېرته وایي سیده فلسطین ته هغه د مصر په شمال مشرق کې لار اختیار کړی وی، نو دا پیچیدګیانې دغه به نه و راغلي مشکلات. لیکن د خدای مرضي دغه شانتې وه، نو د دې وجې نه دوی مشرقي جانب ته چې کوم دی د قلزم په طرف باندې روان شو. نو مخکې سقاعد نومې ځای و، هغې ته ورسېده، او د هغې نه مخکې فی الحیرات یو ځای و، د هغې نه مخکې بعد صفون. نو دغسې تله نو روانو. نو فرعون جاسوسانو خبر ورکړ چې بني اسرائیل چې کوم دی هغه جمع شوي بېګا د شپې، او خو تلي دي، وواته ده مصر ته وتښتېده. نو فرعون چې کوم دی هغه سخت غوسه شو، او فورا حکم یې وکړو چې تیز هغه شهسواران هغه دې جمع کړی شي، 80,000 ګوډ سوار چې کوم دی شهسواران هغه یې جمع کړه، او 100,000 تیرانداز چې هغه غوښ ویشته، دغه شانته 100,000 نیزو والا، او 100,000 د ګرزونو والا. ګرز یو اله ده چې د هغې د اوږده ډنډه ورته، او په سر کې چې کوم دی هغه داسې غري غني ونتي، او په هغې باندې به سر د خلقو وهم. که بیا موقع وه زه به تاسو ته د هغې تصویر وښیم. ګرز نوم موږ اورېدل دی، خو څوک ګرز پېژني نه. نو هغه تصویر چې تاسو ووینئ، نو بیا به انشاءالله تاسو پوه شئ چې ګرز دا شی دی. نو دغه کسان یې ورسره کړه. نو اسرائیلیان چې کوم دی هغه ویرېده د فرعون لښکر د شاته نه را روان دی، او موږ خو رالاندې شو، اوس په دو موږ رالاندې کړي، ویرېده. نو یوسف علیه السلام ته ویل موږ څه وکړو؟ هغه ویل یارېږئ مه، مایوسه کېږئ مه، الله پاک به موږ ته لارې ښیي. نو موسی علیه السلام ته وحی راغله چې دا دریاب چې دی دا په خپله امسا باندې ووهه. نو امسا چې کوم دی هغه را پرېښوه، نو دریاب کولاو شو، لارې پکې جوړې شوې، او بیا د هغې 12 قبیلې وي د دو، نو 12 خاندانونه و د بني اسرائیلو، نو 12 لارې پکې جوړې شوې، او هغه لارې چې کوم دی هغه نور چې پرې ولګېده هغه وچې شوې، اوبو د اثر پکې ختم شو. نو بني اسرائیل ته حکم وکړو چې ځئ په دې لارو باندې داخلېږئ، خو چا دا همت نشو کولی چې ور داخل شي. نو یوشع بن نون علیه السلام چې وروسته پیغمبر کېده، هغه خپل آس چې کوم دی هغه ورته وغورځو د دریاب ته، او بیا هارون علیه السلام. نو خلق دغه نور کسان چې وو دا نورې قبیلې هغه ورته دنده داخل شو. علامه اقبال چې وایي چې دشت تو دشت ہے دریا بن چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیا گوڑے هم نه. دغه ده په هغه بحر ظلمات تورو تیارو کې هغه خپل اسونه اچولي وو. دغسې د نبي علیه السلام صحابه کرامو هم په دریابونو ته اسونه هغه دنګولي دي. نو دا 12 قبیلې چې کوم دی په دغه اوبو کې داخلي شوې، روان شو.
موسی علیه السلام ته د قوم وویل چې موږ ته پته نه لګي چې په موږ کې څوک مړه شو او څوک ژوندي پاتې شو، ځکه چې دا په اوبو کې دم د خلق روان دی. نو موسی علیه السلام د خدای نه سوال وکړو، نو خدای پاک ورته وویل دا امسا بیا راپرېږده. نو په هغې کې داسې روشندانونه جوړ شو په دې اوبو کې. نو یو بل یې لیده روان شو او په دې کې د شاته نه د فرعون لښکر چې کوم دی هغه راورسېده. نو فرعون چې وکتل چې دا دریاب کې لارې دي او وچې لارې دي نو څه حیران غوندې شو او بیا یې وویل دې خلکو ته وویل چې دا زما د وجې نه زه خدای یم، نو دا ما دا کار کړی دی او دا کسان خو تښتي نو خدای پاک دوی غرقوي نه، دا بني اسرائیله خو ما ژوندي پاتې شوي دي چې زه بیا واپس ونسم او واپس یې بیا بیګار ته بوځم. نو د حامان ورته په غوږ کې وویل چې اس چېرته کته ونه غورځئ دریاب ته اوس به د خدای به دې معلومه شي، صبر کوه. نو د کښتو انتظام به وکړو، په دې کښتو کې به ورپسې ځو. نو د هغه خبره ومنله او په دې کې اچانک جبریل اسلام راغی د انسان په شکل کې او د هغه سره اسپه وه. نو فرعون د اس چې دا اسپه ولیده او د هغې هغه بین پرې ولګېده، یو روان شو پسې. ده راټینګه کړه، کوشش یې پرې وکړو خو اس ودانګل اوبو ته. او دا نور لښکر چې و دا میکایل علیه السلام وایي راجمع کړو. میکایل علیه السلام الله پاک راولېږه او دا ټول لښکر یې جمع کړو. جدو ورپسې هم ودانګله. سامری چې کوم دی هغه د دې بني اسرائیلو په لښکر کې یو سړی منافق غوندې سړی صحیح کاره مسلمان نه و. هغه چې ولیده چې جبریل علیه السلام چې کوم دی د هغه د اسپې د اسپ دا کوم ځای کې چې قدم ږدي که نه دا سوی کوم ځای کې لګي نو د هغې نه لاندې شینکۍ ټوکېږي. نو هغه وایي چې په دې خاورې کې څه چل دی، نو دا خاوره یې ځان سره راواخېسته، نو دا یې ځان سره محفوظ وساتله. وروسته بیا سخی جوړ کړه، دغه خاوره چې پکې واچوله د هغه یو با نارې کړه، وایي دا ستاسو خدای دی. وی خدای موسی علیه السلام کوهي طور ته تللی د هغه نه خدای هېر شوی دی، راځئ د دې عبادت شروع کړئ. نو خلکو بیا د هغه عبادت کې اخته شو. نو دا چې دوی کله ټول داخل شو د دریاب ته، نو دریاب پرې راغی ټول یې غرق کړه. نو دا واقعه چې کوم دا په 10 محرم باندې د جمعې په ورځ او د غرمې په ټایم کې دا راغله. موسی علیه السلام الله پاک بچ کړو او فرعونیان ټول تباه شو. او په خوشحالۍ کې بیا موسی علیه السلام چې کوم دی هغه د دې عاشوري روژه ونیوه. نو نبی علیه السلام چې کله مدینې منورې ته لاړ نو بني اسرائیلو به دا روژې نیولې. نو تپوس یې ترې وکړو چې تاسو دا روژه ولې نیسئ؟ نو هغه وویل چې په دې ورځ باندې الله پاک موږ له نجات راکړی دی د فرعونیانو نه. نو دا هغه خوشحالۍ روژه ده. نبي علیه السلام موږ خو زیات حقدار یو چې موږ دا روژه موسی علیه السلام خو زموږ موسی دی علیه السلام، موږ به هم نیسو. نو فرض شوه. بیا اول کې دا یوه روژه فرض وه، بیا وروسته هغه فرضیت د دې منسوخ شو او مستحب اوس هم ده. اوس دا ده چې یوه دې ورسره بله نیسي، یا دې ورسره 9مه نیسي یا 10مه. نو چې دوی ټول غرق شو فرعون او دا ټول قومه، نو چا یقین نه راته چې دا خو خدای دی، نو خدای څنګه غرق کېږي؟ نو چا یقین نه راته. نو الله پاک دا انتظام وکړو چې دریاب ته وویل چې دا اوس واپس ووله. نو فرعون او دا سجوسي چې کوم دی هغه واپس دریاب وویشتې غاړې ته. هغه ولیده چې واقعي دی غرق شوی دی، مړ دی. اوس هم د هغه جوسه چې کوم ده په مصر کې هغه عجایب خانه کې میوزیم کې پرته ده. نو پته ولګېده چې الله رب العالمین صبر کوي، خو چې کله یې راونیسي نو بیا پرېږدي هم نه. اوس دا نور قومونه یې داسې تباه کړي دي لکه عادیان او سمودیان په یو ځل باندې ټول تباه کړي دي. هوا یې پرې راوستې ده، په هوا باندې په چغه باندې. نو ښځې او سړي او ماشومان او بوډاګان او ځوانان ټول تباه شوي دي. او دوی د ښار نه بهر وویسته، د دوی هغه سپکې پاتې شوې، د دوی هغه ښځې او ماشومان دا پاتې شو. او کوم غټ غټ سرکشه چې و هغه یې ووژل. دا ولې؟ نو اکثر سزاګانې الله پاک داسې ورکوي چې د عمل مطابقه. د دوی عمل هم دغه شانتې و. دوی به هم د دې بني اسرائیلو هغه نارینه چې و هغه به یې وژل هلکان او جنکۍ به پرېښودې. خدای پاک د دوی هغه ښځې هلته کونډې پاتې کړې او دوی ته یې ووژله. دا چل یې ورسره وکړو.
न जा उसके तहम्मुल पर कि है बेडब गिरफ्त उसकी, डर उसकी दिलगिरी से कि है सख्त इंतकाम उसका. نو خدای پاک په دغه باندې باندې په صبر باندې ا دې سوي نه او چې دا وای نه سينو بیا سخت انتقام دی د الله پاک. نو دغه واقعیا چې کوم دی په دې آیات کې هغه بیان کړی شو چې واذ فرقنا بكم البحر، او کله چې منګه کولاو کو تاسو د وجنه دریاب ای بني اسرائیل فانجیناکم، موږ تاسو بچ کړی، واغرقنا علی فرعون، من غرق او لا هکړل فرعونیان، وانتم تنظرون، او حال دار چې تاسو کتل. انا ظلمنا انفسنا لا اله الا انت سبحانك